یو شپه شنغری کې مې وکړ یو بار هغه هوټل کې چې هغه هم کیمرې ته مې خیال شو هلته نه هم پاڅېدم نه راسره شناختي کارډ و بټوه جي هملته پرته وه زما سر ته نو بجلی نه وه چې ما وکتو دا نه ښکارېدو نو ما ورپسې کونډه ولګوله هغې ته دا وایم چې جي لخ نالت تیپې زما دا خبره کوري که مخامخ چې څوک راوستی شي چې په مخامخ ورته په مخ ورته داسې لاس راکاږه بس خالي بازار ته چې څوک دا لاړو نو هغې ورسره ستوتو مې وکړو هر نشه کړې ده جي آیس هم دې څکلو چرس هم څکلو سګرټ هم څکلو بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم زه یم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کهانی ګرانو ملګرو ویل کېږي چې وینه سپینه شوه او د دې خبرې ننداره مونږ په خپل ژوند کې هم کوو نن تاسو سره ډیره دردناکه واقعه شیر کوو د تانا شاکبول پولیس د رپورټ مطابق یو کس خپل سکه روډ د 5 مرلو کور دپاره وژلی دی د دې حوالې سره به تفصیلي رپورټ تاسو سره شیر کوو راځئ مونږ سره اوسئ ګرانو کتونکو دې ټایم زه د شاکبول تاڼې کې ولاړ یم هغه ملزم سره به خبرې کوو چې کم د رور د قتل په الزام کې گرفتار دی د سره به خبرې کوو چې دا واقع څنګه وشوه او د دې په منځ کې تنازع څه وه جی اقبال حسین جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ستاسو په منځ کې څه تنازع وه زمونږ خو جي بس د دې کور مسله وه جي څو مرلې کور دا جي 4 مرلې کور دی او چې دا علاقه شاکبول کې دننه که نه چې محله ګړي میر احمد شاه کې او جي زما دا کم رور چې وفات شو الله دې وبخي دی به جي زما د کشر ورور ته جي چلونه خو داسې وکړه داسې وکړه راځه خوا ځو دې خوا ځو بوګس کاغذونه یې جوړ کړه جي په خپله نامه دا کور د څو وروڼو په نوم و دا جي دا د چا په نوم هم نه و صاحبه دا زما پلار اخیستی و انتقال زما پلار ته نور وړېدلی دې د خپلو پیسو نه جي غلطه فایده واخیسته دا کور د کشر په خپله نامه کو د دې کم چې مړ شو د ده په استاذی باندې او جي نو دا جګړه په څنګه وشوه نو جګړه جي داسې وشوه چې زه خو زما شپږ میاشتې مخکې زما د بچي د دې زما مخامخ زما بچي دي د کور نه وشړلو زما مخامخ جي هغه په جړا لاړو ښه ورته پته جي د سر پټېدو ځای نشته دی دی به چېرته ځي زما یو زوی دی جي هغه هم واده نه دی کړی هغه میډیسن کار کوي هغه زما جي ټول بوج جي زما بوج هم په هغه باندې واچولو اوس دې وخت کې جي هغه په قریب کور کې اوسېږي بلکې دا شپږ میاشتې شوي قریب کور کې اوسېږي هغه او دغه ورځ د جګړه په څه وشوه دغه ورځ باندې داسې کار وشو چې ما پسې زه خو د کور کې یوازې پاتې شوم کمره کې نو ما سین ور بند کړی دی زما د کمرې ورې شاته نه بند کړو نو زه زما کمرې سیټ بار کړکۍ بار وه کړکۍ باندې ما ټوپ کړو نو زه رور ته لاړم ما بار د روټو په دوکان ناست و هغه له ما مینت وکړم ګوره ښځه دې راغلې وه ما پسې کونډه واله ته مهرباني وکړه هغه ته نه تپوس وکړه چې دا تا دې پسې ولې کونډه واله د ما تیزه که نه او رکشه که نه او بډې ته به یې لاس کو بیا مې ورته ویلي ما داسې کار دی چې ګوره غوسه کېږه ما دا موبایل والا خیر دی بابي له رینګ وکړه مهرباني وکړه ورته رینګ وکړه چې دا کونډه ما پسې ته یې ولې واله ستا څه مطلب دی بچي م را وشړلو زه یوازې پروت یم شپږ میاشتې زما وشوې او دی سات پسې ځې که نه او بس بډې ته به एकदम داسې لاس کو بډې ته به یې لاس کو داسې ما زه واپس رالم زما دا کشر رور کور کې و هغې له مې چې ورشه رور خو دې لیونی شوی دی او پوه که یو راپسې کونډه وواله زه ګوره په کړکۍ کوڅې سیټ نه رالم بل هغه چې دی په لاره ځم لاره کېناستې او راته روان روان ګوري او چې خالي ورته وګورم نو راپس راسره جنګ کوي هغه ما نه ځان خلاص کړو چې کم دا کور په نامه کړی دی اما ته وی زما تبه ده ما لکه تبه یې د خیر دی ورته ټلیفون وکړه څه چل وکړه چې دا سړی ما نه منې شي او یاره زما تبه ده زه خو سملم ځان یې رانه خلاص کړو حالانکې ولاړو جي بره ما وکته بره چتې دی راغی چې لاړم دی اوس بیا ناست دی نو ما ورته ویل مونږ ورته هغې ته که نه فضل حسین نامه یې ده مونږ ورته چینو ویو نو ما ورته چینو ګوره بازار دی دا هر وخت زما بېعزتي کوي لږ سړی په طریقه خبره کوي به دی एकदम بیا په درېیم ځل که نه جي بډې ته یې لاس کړو ما ته یې ځې که نه بس ځم جي ما د خپل د یارې پې ډز وکړو جي او جی بس تا په ډز نه وکړې نو بس زه ویشتم جي دا چې څه ټایم ډز وکړو تا بیا د شاته کتلې دي نه جي ما زه بیا ما تللی یم جي خالي د بس ډز مې وکړو بس داسې لاړم او داسې مې وکتو بیا
بیا الله ګواه دی بیا زه بالکل دې علاقې ته هم نه یم دی خو ستا ورور کنه ډېر وخت به مې یو ځای تېر کړي دغه ټایم کې څه ټایم دې په ډزو کې څه خفه راخفه شوې زما جي مغه ټایم زه ما چې دا سو شو خو لیکن شیطاني عمل و نو زه لازم روان وم موړ مې چې څنګه کراس کو نو ما اړه کې وایي چې یاره داسې دا خو غله به تکلیف وي دا به څه کېږي دا به څوک بوځي بس ځان سره مې ژړله م روان وم نو اوسه پورې چې خفه یم بیا چېرته لاړې ته بیا جي ګرځه زه دماغ مې کار نه کولو چاله ټلیفون وکړم بس موبایل کې بل کس باندې مې نمبر وایستو د زوی هغه مې چې یا ته سیټ ته شه ولې پولیس کاروي بس تا نه شروع کړي ته زما مشر زوی او چې ته تا ونیسي نو زما د بچو ذریعه خو د رزق خو الله پاک هم ته جوړه کړې هغه ته مې سیټ ته شه بیا زما کم زوم دی چې کاري دی هغه د منصیري دی چې دلته مدرسه ده هغې له مې چې هلکه ته د خپله ښځه دې بوزا مونږ کراوه او مهرباني وکړه زما خصم چې دی هغه هم ولېږه دلته نه اوس په پولیس راځي او د کور بې شرمي به کېږي که نه جي نو مطلب دا دی چې بس د لاړ شي دلته بیا چېرته لاړې زه چې دا زه دا 15 ورځې تقریبا د بېګا ورځ نه علاوه زه ما دا په سړک تېره کړه چې د په دې حال کې راوتم زه زما دې هلته وګوري چې یخه یخنۍ ته ما د 15 ورځې په سړک تېره کړې کله یو خوا یو شپه شنغری کې مې وکړه یو بار هغه هوټل کې چې هغه هم کیمرې ته مې خیال شو هلته نه هم پاسېدم نه راسه شناختي کارډ و بټوه جي هملته پرته وه زما سر ته بټوه پاتې شو څادر پاتې شو دا ټوپۍ هم بل چا راکړې دا واسکټ هم بل چا راکړی دی جي دا بنین هم ماله بل چا راکړه هغه ټایم دا بنین مې و دا واسکټ مې نو پولیس څنګه ونیوې پولیس یې داسې ونیوم چې زه هلته راغلم علاقې ته 15 ورځې 4 ورځې پس که 3 ورځې پس ما دومره ذهن کار نه کوي خو 4 ورځې پس چې کله 3 مو شو که نه جي زه راغلم چې څنګه راغلم یو ملګری مې دی جي هغه میډیسن کمپنۍ کې دی هغه راته ویلې ژړل ما ولې خیر شه وایي زما پلار مړ شو نو ما دې خوا څه کوي هدیره کې کسان لګیا دي قبر کوي زه لاړم ما زه هلته هدیره کې به کار وکړم هغې سره چې هلته لاړم کسان ډېر زیات ټول دا مالي کسان وي هغې ته مې څوک هم چا کار ته نه پرېښوم ما اړه کې دا سوچ وکړو ما زه دې ته به بار نه چاته چای مې راوړي پیسې خو را سره وي ما زه نه هلته نه به نمک منډی نه چای له روټۍ څه به راوړي دي ته دې هلکانو ته بس چې راووتم بس بار دې ټنډکوي دې موړ کې ایس ایچ او صاحب ما سره میلو شو ما نه تپوس وکړه ستا څه نامه ده ما اقبال حسین یا ورور تا ویشتی دی بس زه پوه شوم چې بس دې ته به څه دروغ مال بالکل چې ما ویشتی او بس راغو دلته ورور خو ډېره خواږه رشته ده که نه کله ته ووایې چې زما پې خپله مړه خفه شو هسې بیا دا 15 ورځې به خوب درتلو ارام به درتلو اوس دې ما بېګا خوب وکړو جي زما له خبرې لږې ټیک شو که نه جي ما بېګا خوب کړی دلته دې تاڼه کې ما کړی دی هم ځکه چې بس د دې څخه خلک ښه خلک دي ما څخه ښه سلوکي کول ګناه خو زما خپله ده که نه جي ما خپله غلطي ده ما بېګا خوب کړی جي الله ګواه دی ما بلکې زه درته وایم نو ما په دې شپږو میاشتو کې بېګا چاته صحیح خوب وکړو دا څلور مرلې کور چې کوم دا ستا د پلار پیسه کې رسېدلی او بیا تاسو دې کې 3 رونه اوسېدئ دې باندې خو به جنګ جګړې شوي ده جنګ جګړې کله نه شروع وي او دې کې چېرته د سولې دپاره چا کوشش کړی نه سر جي دې ما دې جنګونه خو اکثر دي ما سره کړي اکثر ما سره جنګونه کړي ولې چې زموږ والد صاحب و ټیکهدار و د ډېرو زمانو که نه 100 کالو نړېدلی او دارونه مې هم ټیکهداران دي دی یو کس ټیکه ونیسي بل ورور ته ورکړي یا بل دله ورکړي دي خپلو کې 68 کوي او زه د دې غلط رویې د وجې چې دی که نه زه دغسې شم نو ما خپل د پلار نیکه کیسه به مې زده نه کړو او زه دې همداسې تنها پرېښیم نو دوی خپلو کې هر څه لین دین ټیک دی ځمکه والي هغه جوړه کړي یو ورور ته ورکړي جوړه کړي بلې ورته خرڅه کړي دا ټول خپلو کې یو کاروبار کوي دا کور کې دا اوس څوک اوسېدل دې ټایم کې او ستا ته وې ستا وینا دا ده چې زما ښځه او بچي بار کړل نو ته ځان له په دې کور کې اوسېدې دې کې څو وروڼه اوسېدل جي موږ 3 وروڼه اوسېدو او اوس هم پکې هم دا 3 وو که نه لکه زما بچي خو وشړل که نه زه جي د زد نه پروت وم چې رور هم زیمه هغه ټایم ما دې ته چې رور هم زیمه اول ما بار کوي بیا زما بچي بار کوي تا زما بچو سره څه کار دی زما مخامخ زه به ښځې سره څنګه سترګې میلاوم چې ته ناست او زمونږ یې بار کړو زه بچو ته څه وایم دې مسلې حل کولو دپاره تاسو څه جرګه مرکه څه مشران کېناستلي راغلي جي ټولو ته مې منتونه کړي دي ټولو پسې مې رنګونه کړي دي ورپسې ورغلی مې ما یو ورور مې نه راغلی جي زما عمره زما د درونو زامن دي جي هغه ډېر مشران دي زما لکه مونږ 6 وروڼه او 6 خویندې وو دې کې زمونږ 2 خویندې مړې شوي د هغې هم بچي شته دی زما درونو بچي هم شته دی زمونږ غټ خاندان دی یو الله ګواه دی که یو قسم جي راغلی دی معامله کې خبره کړې دا اوسه پورې دا تنازع ولې ختمه نه شوه نو دا خو ډېر اسان کار و چې د 3 وروڼو کور و بس پکې حساب شوی دی هر چاته خپل حصه میلاو شوی خپل حصه ولې نه میلاوې دا هر چاته لکه د هغې خو پکې څه نه و چې دا زمونږ د 3 وروڼو ته پاتې شوه خو دوی خپلو کې چې دی بس که فرض وکړه ما ته یې ویلی ما ته یې ښه په مینه محبت ویلی چې وروره دا زما ایرس ډېر دی لالچ مې ډېر دی دا ځای ماله پرېږده ما به ورته همداسې هم پرېښی
دی به ما سره زما زوی کله را شروع په جنگ په هغې به هم زما 2 میاشتې زوی سره خفګان تېر شو دی په دې طریقه باندې دا 10-15 کاله چې دا کور جوړ شوی دی ما سره داسې تېر کړ د رونو سره ستا د کور ته نظم باندې ورانه وه که نور خپلو کې نه لګېده؟ نه نور هېڅ تنازه نشته چې په صرف همدغه لالچ چې دې لالچ په وجه هغې خپل یو بړي بات خپله یو نامه کوله چې دا کور ماله پاتې شي او زه یو ټیکهدار یم بس چې خلک راځي د پلار په اډرس او ما سره ملاویږي د دې کور که فرض کو تقسیم شوی وي په وخت دا شیز بنو شوی دا تقسیم ذمواري د چا ده او ته خلکو ته څه ویل غواړې چې تقسیم خلکو له دا ویل غواړم صاحبه چې که چېرې ستاسو مشترکه کوري قبضه وي که هر څه که نه جي نو دا د مشرانو په مخ کې جي دا هر څه کول پکار دي یعنې دې نه به دا زما خو جي بیا هم که نه زما د رور 2 بچي وو مثال خبره نو دا داسې خلک شته د هغې واړه د هغې کې ماشومان دي که نه زما هم بچي شته واړه دي خو لیکن دا ډېره د هغې بدبختي به چې هغه دا خبره همداسې ګنده نه ګنده پرېږدي ته وایې چې زما غټ خاندان دی تاله ته چې پولیس نیولې د هغې نه پس دله څوک راغلي دي؟ نه جي څوک هم نه راغلي سر جي بلکې ته په دې 6 میاشتو کې ما ته چا دام نه دي چې یاره ستا دا یو زوی دی راشه یو سیر وړه خو تا له راوړم ما له چا نه راکړي نه دا نه چې زه شاته ما په شاته چاته کارخانې مې د ما هېڅ حیثیت نشته سر جي ما له د جیب خرچه ما ته زما زوی راکوي دا چې کم قتل وشو دې سره ستا بچي ډېر متاثره شو که ستا د رور؟ نو ظاهره خبره جي خلک خو باید دی هم متاثره شو ځکه چې هغه یو زما یو وراره دی هغه جي په ترکي کې ملیشیا کې دی او یو یې لور د هغه دلته هم سبق وایي نو ښکاره خبره زما خو زه دا بل زوی مې دی بل لوی شي که نه خو هغه ډېر خراب شو جي ځکه چې یو خو پلار ته لاړو که نه جي بل زه هغې سره به زه سترګې څنګه لګوم دا خو چې دی زمونږ د رونو شرارت و که نه زما شرارت لا زما دا مړ رور لا دا ژوندی رور د دې خو پکې څه ګناه نه وه که نه په تا دعوه چې کم د خپل ورندار کړې ده څه دی خیال دی دا ته چې دونه غټ خاندان دی تا معاف کړي؟ نو الله ته پته جي زما خو په یقین نه راځي ځي زما کم از کم خاندان خو پرېږده ما په یو ورندار یقین نه راځي ځکه چې د هغې غوسه هم په ما ویستي او چې اوس هغې ته انصاف نه میلاویږي که نه شروع نه که نه جي کومو خلکو چې ستا رشته داران دي یا د علاقې مشران دي په دې کې څه کردار نه دی دا کړی هغې ته څه ویل غواړې؟ هغې ته دا وایم چې جي لخ نالت تی پې لخ نالت تی په هغه زما دا خبره کوري که مخامخ څوک یې راوستی شي چې په مخامخ ورته په مخ ورته داسې لاس راکاږم چې تا خو دا ملګری و که نه تا خو ملګری و تا ته زه بار بار ویم ته خبرې چې 6 میاشتې وشوې زه دلته پروت یم او ته زما ته خالي دومره م ته هغه له دې مو نه ما له دې مو نه هسې خو به تاسو مونږ کېنولي وو که نه د چا ذمواري وه دا ذمواري چې د علاقې د مشران لکه دا ځای کې ځان مشري زه مشر یم او زه مشر یم که نه ته چې ته زه غریب یم نور زمونږ جومات ته مخامخ کور دی ذمواري وه چې مونږ ته هغه ناجیزه خبره مونږ په هغې مونږ صبر وکړو مونږ صحیح ده او چې هغې هم دې کې هېڅ کردار وانهغستو بل زما یو ورور دی هغه ډېر د بزرګۍ دعوه کوي که نه جي هغه څنګه عمرې نه رالو هفته پس چلې ته لاړو نو دا که چېرې دا خبره هغې پورې ورسېده نو هغې ته به م ووایم چې یاره ستا د عبادت فضول دی یو مفتي نه تپوس وکړه یو ښه انسان نه تپوس وکړه چې ستا په کور کې اور بل دی ته هغه اور نه شي مړ کولی که نه او ته یې خپل ګرځې نو دا ته کاروبار کوې که ته څه کوې چې دا ته هلته نه راغلی نه او بیا چلې ته لاړې چلې نه رانه شي بیا سیروزې ته لاړ شي که نه جي نو دې نه دې څه مطلب شو که نه الله ته ځان ښه کې که نه زم د الله بنده یم زما بچي تپوس وکړي جي هغه څه بدکرداره خو نه دي که زما ښځه بدکردار وي خو صحیح ده که نه ته څه کار کوې او دا تماچه دې ولې ګرځوله؟ زما جي ما خو لکه دشمني ده جي بس ماجرو سره او زه کار جي ډریور یم جي څومره وخت نه کار نه کوې؟ زما خو جي دا چې دا دې ما ته جواب راکړی دی ما کارخانو کې دوکان میشتی و جي د لواری زه لواره یم خو ډېر وخت پس ما لواری کار شروع کړو هلته چې زما کله چې عمران خان حکومت رالو بجلي کټ شو ما نه زه بېروزګاره شوم زه چې هغه بېروزګار یم جي د 18 نه اوسه پورې زه بېروزګار یم ته څه نشې مشې کې؟ یاره چرس مسکل صاحب او پریښي مې دي د هغې تقریبا دا کال نه زیاتو شو ما پریښي دي خالد بھائی تاسو راته دا ووایئ چې ستاسو د اقبال حسین رور د بل رور فضل حسین په څه وجه قتل کړی و هغه وینا دا ده چې تاسو جیداد ته ناسم وه د 4 مرلو کور نه جي دا دواړه ورونه زما لاندې چت کوسېږي یو کمره ده یو ده یو کمره ده بل ده زما چې کوم ورور شهید شو د خیره نو دا د دې کورعالم بیماره وه هغه خور کره تلې وه زما کورعالم ورسره ورپسې تلې وه او دا چې دی دا 2 ورځو کې لکه کور ته هم نه دی راغلی دا چې کوم شهید شوی دی نو دا چې ته کور ته دا چې کوم داسې حرکت یې کړی دی اقبال حسین چې کوم دی دا کور ته راغلی دی نو چې کتلي دي
کونډه لګېدلې وه. نو ما کونډه لګېدلې وه، نو بیا دې وخت کې ما ته راغو، ما ته دا کونډه چا لګولې ده؟ ما له خو پته نه شي کونډه چا لګولې ده. پهلې کنځلې وکړي، ما له خو پته نه شي چې کونډه چا لګولې ده، وایي فضل لګولې ده. او زه ترې تپوس کوم، ما څه دپاره تپوس کې چې دا کونډه چا لګولې؟ ما ورته دا په ماشومانو لګولي، الدراز دی، دا خو لږې رالږې کېدای شي دروازه دی دې ځای کې بنده کړي، د خپلې کمرې دروازه خپلې کمره دروازه. نو هغه کمرې دروازې ته دا چې لاړو بهر، زما ورور روټو والا دوکان کې ناست و، لاړو هغې سره تو مې مې کړي، بیا راغو. چې راغو نو ما له مور وویل چې دا کونډه خو ما لګولې وه. په دې دپاره مې ولګولې چې دا مې وکتو چې یاره دا کمره کې شته که نشته. نو بجلي نه وه چې ما وکتو دا نه ښکارېدو، نو ما ورپسې کونډه ولګوله. نو بیا دې نه پس بیا چې دا راغو، ما ورته لکه دا کونډه دې مور لګولې وه. فضل غریب خو د پې مورته راغلی هم نه دی، خو دا ور خو دا دی هر څه د هغې کمرې بندې دي، تاله ده ورته. هغې دلته څه کول؟ وایي نه، وایي ته یې سر وینځې او ته د هغې هر وخت یې سیډ اخلې او زه ورسره خبرې کوم. پوه شوې؟ او بل د تاسو د دې کور خبره کوئ، نو کور کې د چا میسه نشته، زما نور رونه هم شته دی، 3 رونه مې نور د خیر هم شته، ژوندي دي خیره، نور مې 6 خویندې هم شته دی، د هغې نه هم تپوس کولی شئ چې دا کور د چا دی، چا جوړ کړی او چا غشتی دی. دغه ورځ باندې د فضل حسین سره جګړه بیا څنګه وشوه خبره؟ دا چې کوم ما تاسو نه وویل جنګ موږ داسې نه و شوی، بس خالي بازار ته چې څه وخت کې دا لاړو، نو هغې ورته ستوتو مې وکړو. هغه چې څه وخت کې هغې ورته څه خبره د بازار دی، ما سره په طریقه خبره وکړه. نو هغه ورکوزېدو، چې هغه ورکوزېدو د هغې خو د زړه مسله ده، سټډونه یې ترې اچولي دي. نو هغه دی چې په کونه کښېدو ټیټېدو، دې ویل که چې جیب ته یې لاس کړو تمانچه رالي. نو هغې غریب سره خو تمانچه ساتي نه، پوه شوې؟ تمانچه خو ورسره هېڅ هم نه و. نو په دې دوران کې هغې ډزې وکړې. دې څه نشې مشې کولې د اقبال حسین؟ جی دې هر نشه کړې ده جي، آیس هم دې څکلو، چرس هم څکلو، سګرټ هم څکلو، پسې نسوار هم اچو. دې نه مخکې ستاسو سره جنګ جګړې شوې د اقبال حسین او ستاسو؟ دې ما سره خو تو مې داسې به کېده ما سره چې دوی به هر وخت کوروالا سره جنګ کولو، بچو سره به جنګ کولو. مونږ به چې راکوشو او دې ورور به مې غریب هر وخت خلاصې کولو، مونږ به چې راکوشو مونږ به خلاصې کولو. او په دې دوران کې به مونږ هم کنځلې منځلې وکړي، تاسو مه راځئ، ستاسو پکې څه کار دی؟ پوه شوې؟ بس دا خبره وه. د دې ورور د قتل نه پس بیا د اقبال حسین چېرته کور ته راغلی و؟ نه چې کور ته خو نه دی راغلی او نه مونږ پرېښو کور کې. او دومره ده چې دا قید آباد ایریا او سرکۍ ایریا کې دلته څه ګرځېدو را ګرځېدو، داسې مونږ له اطلاع میلاو شوې وه. د اقبال حسین وینا ده چې زما ښځه او بچي دي د کور نه بار کړي، هغې چېرته دي اوس؟ نه جي دا اوس هم زما په کور کې دي. د زوی ویل لکه زوی له کویدنه وکړه، د دې یو کمره وه، یو بیټک و، پوه شوې جي؟ یو کمره وه، یو یې بیټک و. نو بیټک کې به بچي وده هلکان وده کېده او دې کمره کې به ده و او نور څه داسې خبره نه. ګرانو ملګرو، زه دې ټایم کې ایس ایچ او تانا شاه قبول علي ادرش خان سره ولاړ یم. دې نه به تپوس کوو چې دا ملزم څنګه نیول شوی دی او دوی په خپل تفتیش کې څه ویلي دي. جی السلام علیکم. د دې ملزم باندې مونږ تقریبا 3 ورځې ریډز وکړل مختلف علاقو کې، مختلف ایریاز کې چې کوم ځای کې مونږ ته شک شبه وه چې دی په هغه ځای کې موجود دی. ایکچولی د سره نه موبایل فون او نه داس بل ډیوایس و چې هغه باندې مونږ د ټیکنیکلی ټریس کړی، هیومن انفارمیشن باندې مونږ کار کولو. دی په دې ورځ باندې خور کور ته هم تللی و، هغه مونږ ریډ کو. بیا د هغې نه بعد د اوښې کره تللی، هغه مونږ ریډ کو. خو دی به زمونږ د راتلو نه لږ ساعت مخکې هغه ځای نه ووتو. دې نه بعد چې دی نو مونږ ته د شپې ټایم کې انفارمیشن وشو چې دی دغه شانې موجود دی قبرستان کې او هغه ځای را روان دی. نو شپې ناوخته ټایم و، مونږ د پسې ورغلو، دی مونږ موتی محله کې ګرفتار کړو. جي د قتل وجه څه وه؟ یو څو ورځې پهله قتل شوی؟ دا 31 تاریخ ته جي قتل شوی دی او د ده مین وجه دا وه چې د ده ورور فضل حسین هغه سره د ده په جایداد باندې تنازع وه او یو بل نه پراپرټي کې حصه غوښته. بیسیکلي کور د خالد و، خو دوی دواړه پکې هغه ځای ورکړی و او یو بل سره به یې لانجې وغیره کولې. دې ورځ هم سهار داسې کور کې مسله وه، خو بیا د هغې نه وروسته ګرمه زیاته شوه، کور نه رووتل او دغه ځای کې خپل د مشر ورور فضل حسین وویشتو. جي دا کور څو مرلې و جي او د خپل جرم مني دی څه وایي؟
بالکل جی خپل جرم مني وی غلطی را نشوي دا مشر رور مې پلار پځې مې اور بس دا خو جی خطا را نشوي دا خپل غلطی اقبال جرم هم کې جی هر سمانی جی اور کور چې دینو آی تھنک 3-4 مرلې وی جی ګرانو ملګرو د اس ایچ او صاحب خبرم تاسو اورېدې د ملزم خبرم تاسو اورېدې پیسہ دولت او جائیداد هغه ټایم د جرم وجه شي کله چې په انسان باندې هرس او لالچ غالب شي صبر او شکر ډیر خشیز دی الله پاک دې موږ له توفیق راکړي چې داغه په تقدیر باندې صبر وکړو یو خبره بلا که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړئ نو ضروري سبسکرایب کړئ ډیره مننه